نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مسلمانان ورونو، یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل چې زه تا ته یو څو عملونه ښیم او دا عملونه دا به د اوده کېدو نه مخکې خامخا کې، او عملونه داسې عملونه چې وخت پې ډېر کم لګي خو اجرونه ډېر بې انتها دي. دغه ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره بیانوم. تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ، د ثواب په نیت یې شیر کړئ. عملونه دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې ای زما د تر زویه، ای علی، دا عملونه زه تا ته ښیم خو دا به د اوده کېدو نه مخکې خامخا کې هېڅ کله هم داسې ونه کړي چې ته اوده شي او دا عملونه ته پرېږدې. حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله، زما جان او مال دا په تا باندې قربان شه، ما ته عملونه وښایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای علی، چې ته کله اوده کېږې د اوده کېدو نه مخکې 4,000 دینار به دا ته په صدقه کې ورکې. 4,000 دینار دا به ته صدقه ورکې د اوده کېدو نه مخکې. بیا ورته فرمایي چې ای علی، د اوده کېدو نه مخکې به ته یو ځل د مکمل قرآن کریم ختم کې، مکمل قرآن کریم به ختمې، بیا به ته اوده کېږې. بیا ورته فرمایي چې ای علی، کله چې ته اوده کېږې د هغې نه مخکې به د دوو مسلمانانو د هغې په منځ کې به صلحه کې، روغه به راولي. هغه مسلمانان چې د هغې په خپل منځ کې خفګان راغلی، د هغې په منځ کې به ته صلحه کې، صلحه به راولي، بیا به ته اوده کېږې. بیا ورته فرمایي چې ای علی، په 4م نمبر به دا عمل کې چې ته د جنت قیمت به ادا کې، بیا به اوده کېږي. او بیا ورته فرمایي چې ای علی، په 5م نمبر ورته فرمایي چې ته به حج کې، دا 5 عملونه به کې، بیا به اوده کېږي. حضرت علی رضی الله عنه ورته ډېر په حیرانتیا سره وویل چې یا رسول الله، دومره مختصر وخت او دومره غټ غټ عملونه چې دا په ورځو کې خو پرېږده، په هفتو کې، په میاشتو کې هم نه کېږي. ځکه 4,000 دینار دا صدقه ورکول، او بیا د مکمل قرآن کریم ختم کول، بیا د 2 مسلمانانو په منځ کې صلحه کول، او بیا د جنت قیمت ادا کول، او بیا حج کول. یا رسول الله، دا به څنګه کېږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه تا ته ښیم عمل، دا عمل کوه او غوږ کېږده ورته، دا عمل شروع که. علی رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله، فرمایي ما ته څه عمل دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې 4,000 دینار صدقه کول، د هغې دپاره به ته چې کله اوده کېږي د اوده کېدو نه مخکې 4 ځلې به سوره فاتحه وی. سبحان الله، څومره اسانه عمل. سوره فاتحه څه شی دی؟ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. څومره کم ټایم پې لګي. ښه، دا خو د 4,000 دینارو صدقه کولو قیمت صرف دا سوره فاتحه شوه. بیا ورته فرمایي چې مکمل قرآن مجید ختم کول، د هغې دپاره به څه کې؟ د هغې دپاره د دې نه هم اسان عمل سورت اخلاص، چې کله اوده کېږي د اوده کېدو نه مخکې 3 ځله سوره اخلاص به ووایې. سوره اخلاص څه شی دی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا د دې قیمت شو. بیا د 2 کسانو په منځ کې صلح کول، هغه څه شی دی یا رسول الله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې 10 پیرې استغفر الله، استغفار وایا. استغفار کم یو استغفار؟ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. 10 پیرې دا وایا، دا به داسې شي لکه تا چې د 2 مسلمانانو په منځ کې صلح وکړه. خدا د دې قیمت شو. بیا ورته فرمایي چې د جنت قیمت ادا کوه. هغه څه شی دی یا رسول الله؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای علی، 10 پیرې په ما باندې درود شریف وایا، دا د جنت قیمت شو. درود شریف: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. د ټول نه آسان صلی الله علیه وسلم 10 پیرې به درود شریف وای، دا جنت قیمت شو.
بیا حج کوه. یا رسول الله حج عمل څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي درېیمه کلمه 4 پیرې وایه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ولا حول د کور سره ویل کو نه ویل، صرف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اے علی دا عملونه کوا، دا بداسي شي لکه چې تا 4,000 دینار د خوب نه مخکې د وده کېدو نه مخکې تا 4,000 دینار د الله رب العزت په لاره کې خرج کړه. مکمل قرآن کریم دی د وده کېدو نه مخکې ختم کو. بیا ورپسې د 2 کسانو دی په منځ کې صلح وکړه. بیا دی ورپسې د جنت قیمت ادا کو. بیا دی ورپسې حج وکړو. څومره د کامیابی او د خوشحالۍ عمل دی. ځکه 4,000 دینار د الله پر رضا ورکول، بیا ورپسې د قرآن کریم ختم کول، او بیا ورپسې د 2 کسانو روغه راوستل، بیا د جنت قیمت ادا کول، او بیا حج کول. یقینا څومره غټ عملونه دي، او بیا په دومره مختصر وخت کې الله رب العزت داسې دومره غټ اجر ورکول چې دام د یو مسلمان نه پاتې کیږي. نو یقینا چې ډیره د خفګان خبره ده. دومره اسانه عملونه او دومره په مختصر وخت کې. نو ان شاء الله د نن عزم وکړو، د دې ویډیو کتو نه پس عزم وکړو چې ان شاء الله زمونږ به هیڅ یو خوب داسې نه وي چې د هغې نه مخکې به موږ دا عمل نه کوو. ان شاء الله تر هغې به زمونږ ډډې بسترو سره نه لګي، تر هغې به موږ سملونو تر کمې چې موږ دا عملونه نه وي کړي. ان شاء الله ډېر اسانه عملونه دي او دومره غټ اجرونه. نو ان شاء الله خپل هم پې عمل وکړو، د نورو سره هم دغه عمل شریک کړو، نورو ته یې مو رسو. کوشش وکئ چې ان شاء الله د دې ویډیو کتو نه پس په دې عمل باندې تاسو تر مرګه پورې ان شاء الله په دې باندې دوام وساتئ، او دغه عمل خپل هم عملي کوئ او نورو ملګرو خپلو خپلوانو رشته دارانو سره هم شریک کوئ. صحیح ده که نه؟ ان شاء الله عمل ډېر اسانه ده. ان شاء الله ښه که چاته څه مسله وي دا کم وظایف او کم ذکرونه مونږ وښودل نه ورځي نو اسان دي، ویډیو دوباره وګورئ. ان شاء الله اسان دي. اکثر زما کوشش دا وي چې زه تاسو ته عمل نه بیخي تیاره نړۍ جوړه کړم، اسان عمل تاسو ته در مخې ته کړم. زه لګیم په هغې باندې ګورم چې څنګه د خپلو ملګرو د خپلو مینوالو ته د عمل اسان کړم چې هغې ته پې عمل کول اسان شي. نو ان شاء الله ډېر زیات مې ورته اسان کړی دی او ډېر مختصر دی. ان شاء الله اختصار سره دی. نو عمل په خپله مو کوئ، د نورو ملګرو سره هم خامخا شیر کوئ. صحیح ده؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.